دین محدودول نه دي په چار. ځنې میش داسې ساده خلک یې الله دا مطلوب وکړو چې میش یې چې چا پوښتنه وکړي چې څرنګه دی په دین اسلام شو چې نه الحمدلله ښه پنځه وختي دی. ښه پنځه وختي یعنې پنځه وخته لمونځ کوي دا بیا بزرګ شه. نه دین خالي دا نه دی پنځه وختي به خبره نه دو. دین یو عالمگیر مذهب دی، یو عالمگیر سوچ فکر او عملی ژوند نوم دی. خالی د اعتقادات د عقاید نوم دین نه دی چې ته خدای منې، رسول منې، قیامت منې، بعد الموت منې، معاد منې، فرشتي منې، جنت منې، دوزخ منې. دین یې دغسې نوم نه دی. دین یې دغسې نوم نه دی ته لمونځ روژه زکات حج منې وکوې. دغسې نوم هغه خالي نه دی. دا محدود اولین پچاس بلکې دین په دین کې شپږ شیونه دي چې هغه اعتقادات دي، عقاید دي، هغه عبادات دي، هغه معاملات دي، هغه معاشرت دی، هغه سیاست دی، هغه اخلاقیات دي. انبیاء علیهم الصلاة والسلام باقاعده دا ټول شیونه اپناو کړي دي، مشته رسولي دي. داسې نه چې خالي یو په عبادت پورې لو سرته نیولي دي، داسې نه چې خالي په معاملات پورې لو سرته نیولي دي. هغې بادشاهي ژوند کړی دی، هغې ګورنري ژوند کړی دی، هغې د غریبات ژوند کړی دی، د ګاونډګرۍ ژوند یې کړی دی، د معاملات ژوند یې کړی دی، د خرید فروخت ژوند یې کړی دی، د پړوسي ژوند یې کړی دی، د اجتماعي زندگی کړی دی، انفرادي زندگی مطلب او لمحات ورته پېښ شوي دي. هغې د جنگي او د جهادي زندگی، هغې ته د بادشاهي د سلطنت زندگی، هغې ته د عبادات، د معاملات، د سیاست بهر کیف هغې د زندگی د هر قسم مراحل سره هغه تیر شوي دي. هغه د زندگی د هر قسم مراحل سره تیر شوي دي، سامنے ورسره شوي دي. نو دا ټول شیونه میژر اپنووي، دا بیا نوم د دین دی. دا ته بیا دین یې خالي عبادت دین نه دی، خالي عقاید دین نه دی. او چې کوم خلک دین پیش کوي خالي په څو مضامینو کښې دا لیا د دغې بنده خپله دلچسپي انټرسټ محدود دی، لا یې دله علمي دو، کم فهمي دو، او دا زیادت د دین سره دی، د اسلام سره دی. دین د یوه ډېر عالمگیر مذهب سوچ بچار نوم دی چې پاک شو دا ټول شیونه محسوس کوي. پاک شو معاملات کوي، عبادات کوي، کاروبار کوي، نکاحات کوي، سیاست کوي، اجتماعي ژوند تیروي، انفرادي ژوند تیروي، جماعت ژوند تیروي، کور ژوند تیروي، بازور ژوند تیروي، کاروبار ژوند تیروي، پیغام ژوند تیروي، خوښي ژوند تیروي. چې دا څومره د زندګۍ د دین شو د زندګۍ شعبه دي، څومره د زندګۍ سره تړلې فورمز دي، او دا ټول یې کښې دین دی. ځینې د عبادت سره تعلق هم نشته، ځینې د معاملات سره تعلق نشته، ځینې د سیاست یعنی یو د بل نه جدا جدا وي، خو په دا ټول یې کښې احکام الهیه شته، په دا ټول یې کښې دین شته، په دا ټول یې کښې اسلام شته، په دا ټول یې کښې مذهب شته. که یو سړی عبادت کوي چلو هغه یې چې دین عبادت دی، نو سیاست ته روشه، په سیاست کښې خو عبادت نشته دی. هغه خو مطلب عبادت او صورت نشته چې کوم مشتو فهم کړی دی. معاشرت ته روشه، په هغې کښې دا شی نشته. د هر فرم، د هر عمل، د هر ذمهدارۍ تګودو، نشیز برخاست، حرکات، سکنات، اقدامات دا بېلابېل دي. او په دا په ټولو کښې مطلب دین شته، اسلام شته، شریعت شته، احکام الهیه شته، طریقې د انبیا شته، د صحابه شته، د متقدمین شته، د خلفای راشدین شته. میشتو صفات طریقه اپناوي بیو دا یو اجتماعي کلی او عالمگیر دین وله جوړ شي. که خالي محدود کې بس یاره پنځه وخته لمونځ اودس کول، شکر الحمدلله، نور نه خدای پېژني نه رسول پېژني نه ښه کوي نه بد کوي. پنځه وخته لمونځ یې سړی خدای رسول مانه، جنت مانه، انشاءالله. مطلب دا دی چې موږ دین نه په هر پهلو خبر راشي او پیش یې داسې کړي چې دا عالمگیر مذهب دی، اجتماعي مذهب دی، او د دغې شپېلې فورم ستا شپې شعبات ته دا شامل دی. دو دین وي، دو کامل دین وي، دو بیا ناقص وي. دین ماوره دین پیش کول، په دین زور ورکول دا تنقیص کې دین دی. دا دین سره جوتای دی، اسلام سره جوتای دی، شریعت سره جوتای دی. لہذا په چار دا چې موږ ټولې شعبې اپناوي کړي او د الله احکام په دې کښې وپېژني او په اتباع عمل شي. الله دا موږ ټول سره ټولو ته د